ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. خالق لا يزال قسم دي سړی ایران شي دا سینه نه ده کنه سینه هلته مې خلونه ودرېږي او دلته د اواز نه وځي سم الله دې بجلي نه بیایي ښه بیا دې مونږ بجلي م تللی لسمه صفحه فصل اللفظ نو ماتن فارغ شو دی بحث دی دلالت نه شروع وکړه په بحث دی چا کې دی لفظ کې ځکه بکارامت دی مونږ څه ده الفاظ ځکه افاده او استفاده په چا سره کېږي الفاظ لفظ چې دا تقسیموي په دې فصل کې قسمینو ته یو لفظ مفرد ده بل مرکب ده وجه د حصر پکې دا ده چې دا لفظ به خالي نه وي یا به جز دی لفظ دلالت په جز دی معنا باندې کوي یا به نه کوي کوي کاو دې ته مرکب وایي بیا تام وي که ناقص انشایي وي که خبري وي کاري او کئی نہ کاو جز دی لفظ دلت پر جز دی معنی باندې دیتا سوئی مفرد مولانا صاحب دی مفرد رجع چکیگی رب دی ایجاب کلی تکی او دی مرکب رجع ایجاب کلی تکی ایجاب کلی دا مانا چه طول بوی پکی طول لفظ لپاره بجزوی معنی لپاره بجزوی جز دی لفظ بدلالت پر جز دی معنی باندې کوي معنی با مقصود وی دلالت په مقصود اگر کب دی معنی مقصودیت کې میری ساغو جس خبره کړي دا وای خلق خطا شوي دی معنی مقصودیت نه ضرور دی دلالت مقصودیت ضرور منطقه سلور شعر خودري خو خیر ته دی مشهور لار شوس وایا پنځه قیودات په کې وجودي وي لفظ لپاره بجزوي معنی لپاره بجزوي جز دی لفظ په دلالت په جز دی معنی به مقصود وي دلالت په مقصود وي دا ټول پړی پراتاو کا چې موجود وي نو دې ته ایجاب کلی رجع ایجاب کلی ته وشوه دا ټول به پکې وي نو بیا به مرکب جوړیږي او په دې کې که یو منتفي شو که دوه منتفي شو که درې منتفي شو نو دې ته مفرد وایي نو د مفرد رجع هغه رپ دی ایجاب کلی ته شو او رپ د ایجاب کلی په ضمن د سلب کلی کې هم راځي په ضمن د سلب جزي کې هم راځي سلب کلی په ضمن کې هم راځي لکه تا وویلې ما جاءني القوم كلهم دا کلو ایجاب کلی ده چې ما دې په داخله کړه نو ما جاءني القوم كلهم رب دې ایجاب کلی راغله ټول قوم نو راغلی نو ټول چې نو راغلی دام صادقیږي چې یو هم نو راغلی دام صادقیږي چې بعضې پکې راغلی او بعضې نو راغلی نو دلته مولانا صاحب په دې هم صادقیږي چې یو هم پکې نه وي حتی لفظ لپاره هم جز نه وي لکه حمزه د استفهام او پیغم صادقیږي چې لفظ لپاره جز وي خو معنا لپاره جز وي خو لفظ جز دی لفظ جز دی معنا باندې نه کوي جز دی لفظ نه جز دی معنا باندې کوي خو معنا مقصود نه وي معنا مقصود وي خو دلالت مقصود نه وي په دې ټولو باندې صادقیږي دا ټول مفرد دي نو د چا ډله غټه شوه د مفرد ډله غټه شو ملګري ډیر شو که د مرکبه د مفرد ډیر بلا شی شو وایا نو پنځه افراد دی مفرد شو پنځه اقسام شماره لفظ لپاره جز نه وي لکه حمزه د استفهام معنا لپاره جز نه وي لکه نقطه بسیطه ده د معنا لپاره جز نشته ولې معنا د نقطې څه ده آخر الخط دا خط مضاف الیه څه وي خارج وي نو نقطه چاته وایي آخر نو د معنا لپاره جز نشته یا لکه الله دی الله معنا لپاره جز نشته او که تو وایې الله علم لذات واجب المستجمع لجمیع نو تاسې وایي چې جز نه مراد هغه جنس او فصل دی دا د الله د نوم تعبیر ده دا مفهوم ده دا اوصاف دي عوارض دي تصور بالوجه ده وجب دي باندې رسم ده نو دې ته حد نشي ویلی حد تعریف دي شي په ذاتیاتو سره نو د الله لپاره ذاتیات نشته نو د لفظ لپاره جز شته الله هو شته پکې نه خو معنا لپاره جز نشته ځکه الله ذهنا او خارجا بسیط ایا لکه نقطه شو نقطه آخر الخط ته وایي دا خط مضاف الیه د مضاف الیه خارج وي نو نقطه عبارت شوه د چا نه د آخر نه نو آخر بسیط یا لفظ لپاره هم جز وي معنا لپاره هم وي خو جز د لفظ لکه زید معنا حیواني ناطق او تشخص او لفظ لپاره هم جز شته زی ی دال زا یا دال او معنا لپاره هم شته حیوان
ناطق تشخص. خو ذا دلالت په حیوان کوي یا دلالت په ناطق کوي؟ نه. جز د لفظ دلالت په معنا نه کوي. وشو مولانا صاحب. او چې جز د لفظ دلالت کوي په معنا باندې خو هغه معنا مقصوده نه وي، نو په دې وخت کې مفرد. او یا معنا مقصوده ای خو دلالت نه مقصوده، په دې وخت کې مفرد ده. چې معنا مقصوده نه لکه عبد الله په حین د علمیت کې. دا حین د علمیت ولې وایي؟ وایي په عبد الله کې که اصلي وضع واخلې چې هغه وضع اضافي ده، دا ترکیب اضافي ده. په اصل کې عبد الله دا مضاف الیه ده که نه ده؟ نو د اصل په اعتبار باندې بیا مرکب ده، خو که د چا لپاره نوم واخلم بیا مفرد ده. حیوان ناطق که په اصل وضع کې واخلې موصوف او صفت نه دي، حیوان موصوف ده او ناطق صفت ده. بیا جز د لفظ دلالت په جز دی معنا باندې کوي، خو نه حیوان ناطق چې د چا لپاره علم واخلمه نو بیا جز د لفظ دلالت په جز دی معنا نه کوي، نو بیا مفرد ده. په دې وخت کې څه شی ده؟ مفرد. اوس مولانا عبد الله کې پس به ویلې په عبد الله کې جز د لفظ دلالت په جز دی معنا باندې کوي، په حیوان ناطق کې جز د لفظ دلالت په جز دی معنا باندې کوي، خو په عبد الله کې معنا مقصود نه ده، په حیوان ناطق کې دلالت مقصود نه ده. دې کې څه فرق ده مولانا؟ ته ګوره اوس ورته ما ته قلم راک. ګوره اوس لکه د مثال په ډول باندې عبد الله راواخلم. عبد الله نو زه دا وکړم مولانا چې الله که عبد الله دا الله نوم زه نشم لیکلی، ښه دا په ذهن کې متصور که ځکه بیا یې صفا کولی نشم. نو مولانا صاحب الله په ذهن کې متصور که عبد الله، نو عبد الله اصلي معنا د عبد الله چې ده عبودیت او الوهیت. دا د عبد الله معنا شو که نه شو؟ د چا عبد عبودیت نو په اصل کې جز د لفظ معنا باندې کوي، خو عبد الله می اوس علم ګرځولی د منصور ملا د فرزي زوی لپاره. د چا لپاره؟ د منصور ملا فرزي زوی. پوه نه شي په دې باندې د دومره فرزي زامن دي، یو پکې عبد الله نومیږي. د دې عبد الله معنا علمي حیوان ناطق مع هذا التشخص چې په سواد کې ګرځي او لوی لوی غوږونه دي. تشخص کوم یو ده؟ لوی لوی غوږونه دي او سترګې وړې دي که غټې؟ غټې دي که نه؟ پوه نه شي په دې باندې. یو مولوي صاحب و حقانیه کې درس ویلي، نو هغه اتیا کاله عمر اتیا کالو ته رسېدلی و، بوډا و. بل کال ما هریپور کې نحو د هغه ویلې مراح الارواح نه ده، طلبا به ډېر زیات ورته کېناستله، دی به کې ولي دغه بوډا هم ناست پوه شوې. نو ناشنا سړی و. نو عبدالواحد شیخ صاحب خو تاسې پېژنئ د هریپور کې مدرسه یې ده، نو هغه ما ته وایي هغه سپین ږیری خو په دې درس کې نه وي ناست، ما ناست و په درس کې. وایي هغه د مونږ په وخت کې لکه مونږ نه مخکې نه یو، خو مخکې هم یو دستاربندي خو د مونږ سره هم په دستاربندي کې ووایي. نو هغه په 98 کې فارغ شوی ده. نو په 98 کې وایي په 98 کې 1998 کې وایي له مونږ سره فارغ شو. نو د ما درس ته 2010 کې زه فارغ شو. نو د ما له فراغت نه وروسته دی مراح الارواح ته ناست و راته پوه شوې. نو بیا چې راغی یو عمیق تپوسونه یې کوله په دې مراح کې، خو وهمي ډېر زیات و. بیا شیخ صاحب کیسه کوله، وایي ما یو ورځ د هغه د دې یو بل کلیوال د کریم مولوي صاحب په هلته هریپور کې ده، وایي هغه ورته وویلې واده یې تر اوسه نه و کړی. وایي مونږ وایي هغه ورته ویلې چې یاره یو ښځه مې درته لیدلې ده، خو سترګې یې غټې دي، خو صرف دا د غوږونه یې غټ غټ دي. نو دی ورته وایي ای ارامي، وایي ده ورته ویلې چې خره راته یادوې څه راته یادوې او که نه وایي څه راته یادوې خره وایي راته یادوې پوه نه شوې په دې باندې. نو ده ته ما ویل چې د زوی سترګې دې وړې دي که غټې وایي غټې غټې
دا مې هسې مثال ورکړ پوه نه شي په دې باندې نو مولانا معنا موضوع له دی عبدالله څه شوه عبودیت او الوهیت خو اوس مې د ده د پرزیل زوی لپاره څه ګرځولی ده نوم او نوم چې وي معنا عالمي حیوان ناطق مازه تشخص ته وایي که نه وایي نو په دې وخت کې عبدالله چې معنا عالمي دا شوه او په دې وخت کې دی په عبودیت او الوهیت دلالت کوي نو ټیک ده عبد دلالت په عبودیت کوي او الله دلالت په الوهیت کوي جز د لفظ دلالت په جز د معنا باندې کوي خو معنا مقصوده نه ده ولې دا عبودیت او الوهیت د موږ مقصود دي که حیوان ناطق مازه تشخص مقصود نو معنا مقصوده نه ده وشي په دې باندې خو د ده یو بل زوی پیدا شو یو کال وروسته د هغه باندې نوم کېښود حیوان ناطق څه نوم هم په کېښود حیوان ناطق خو حیوان ناطق خپله معنا جسم نامن الخ ما ونیو ملخ نو جسم او ناطق ذات من له النطق صحیح ده کنه نو مولانا صاحب حیوان او ناطق خپله معنا موضوع له وایي سوه خو اوس مې د ده د زوی لپاره نوم کېښوده د هغه نوم مې چې کېښوده نو معنا عالمي مولانا که بادرنګ نوم پکې ږدم هم حیوان ناطق مازه تشخص وي که ډیران نوم پکې ږدم نوم به سي حیوان ناطق مازه هر څوک نوم چې کېږدم نوم به سي حیوان ناطق مازه تشخص وي به که به نه وي نو دقه به مولانا صاحب نو حیوان ناطق مازه تشخص چې د ده د زوی لپاره مې نوم کېښوده نو معنا عالمي به څوک وي نو زمونږ مقصود دا ده که نه ده خو اوس حیوان دلالت وکړه په چا باندې ناطق دلالت وکړه دا جسم نامی او ذات من له النطق دا معنا د چا وه د حیوان ناطق وه او دا جسم نامی او ذات من له النطق په دې کې پرته ده ولې دې دلالت وکړه په جز د معنا مقصودی باندې معنا مقصوده څوک ده خدا جسم نامی او ذات من له النطق دا د دې جز نه ده ولې دا جز د دې نه و دا جز د چا نه ده بدل میزان ولا سوای جزء الجزء جزء نو دا جسم نامی او ذات من نطق په دې کې مشته ولې دا چې په دې کې راغی دا بعینه په دې کې دا نو دا په دې کې راغی نو معنا مقصوده شو پکې او دلته معنا مقصوده نه وه ولې عبودیت او الوهیت په دې کې جز ده جز نه ده او په دې کې جسم نامی او ذات من نطق دلته جز ده پوه نه شوئ لکه چې څوک پوه نه شو په عبدالله چې په عبودیت او الوهیت دلالت کوي عبودیت او الوهیت دا معنا غیر مقصوده ده ولې غیر مقصوده ده ځکه جز نه ده د چا معنا مقصودي ولې معنا مقصوده څوک ده او حیوان ناطق چې دلالت وکړي په جسم نامی باندې او په ذات من نطق باندې دا جز د معنا مقصودي ده دا دلالت په معنا مقصوده باندې ده ولې دلالت په معنا مقصوده ده ځکه دا جز د معنا مقصودي نه او جز د معنا مقصودي مقصود وي نو معنا مقصوده ده خو البته دلالت مقصود نه ده ولې ځکه مونږه د دې حیوان ناطق نه جسم نامی او ذات من نطق مراد ده که شخص انساني نو دلالت پکې غیر مقصود ده پوه نه شوئ لکه چې په دې پوه شوئ دقه شي اوس د عبدالله وایي وزي حیوان ناطق وزي ولې په عبدالله کې معنا مقصوده نه ده او په حیوان ناطق کې دلالت مقصود نه ده دقه وجه ده خوشی بدی باندې نو دی وایي خوش نو دی وایي امام مفرد و امام مرکب فالمفرد ما لا يقصد بجزء دلالت په جزء معنا باندې لکه دلالت حمزه دی استفهام على معنا او په معنا باندې و دلالت زید په مسما باندې دا بل تر ټوپ کړ یو بل پکې پاتې شو دلالت نقطې یا د الله په خپل معنا باندې دا دوم قسم شو دریم دلالت زید په مسما باندې دا د هغه مثال شو چې لفظ لپاره هم جز وي معنا لپاره هم جز وي خو جز د لفظ دلالت په جز د معنا باندې نه کوي لکه زید لفظ کې هم جز شته معنا لپاره هم شته خو جز د لفظ او دریم قسم عبدالله څلورم قسم شو خو علی المعنى العالمي په معنا عالمي باندې چې واخلې نو په دې وخت کې د بیا مفرد ده
معنا عالمي یعنی د چا لپاره عالم واخلي نو په دې وخت کې دی مفرد ده ولې جز دلالت کوي په جز د لفظ په چا باندې معنا باندې چې عبودیت او الوهیت ده خو هغه معنا مقصود نه ده ځکه جز د معنا مقصود نه ده معنا بل څه شو دلالت مسمى هو المرکب او بل حیوان ناطق پرې خو ده حیوان ناطق متا سي ته ویلې خو هغه کې بیا معنا مقصود ده دلالت ده مقصود دا دلته ذهن کې کېنه وي بل کتاب کې ما منډه کوم پوه شوې دې باندې بل دیغه مثال چې معنا مقصوده وي خو دلالت نه مقصود دیغه مثال مثلا دی حیوان ناطق نو دی وایي المرکب ما يقصد بجزئیه دلالت على جزء معناه لکه دلالت زید قائم على معناه زید قائم په خپل معنا باندې دلالت رامي السهم وشتون کید لیندی على پهواه په خپل معنا باندې صحیح شو مولانا صاحب معنا موضوع له باندې اوس دو مثال پیش کړه زید قائم دی مرکب تام مثال ده رامي السهم دی مرکب ناقص ځکه مضاف مضاف الیه ثم المفرد بیا مفرد په درې قسمه ده مفرد په اعتبار د استقلال او دی درې قسمه ده دای مفرد وای او تا په کاپیه کې ویلي دي چې کلمه په درې قسمه ده اسم فعل حرف هغه فعل ورته وای دی کلمه ورته وای هغه حرف ورته وای دی ادات ورته وای او اسم شریک ده وجه د حصر پکې دا ده چې دا مفرد بخالی نه وي به معنا مستقله وي یا بغیر مستقله وي غیر مستقله و حرف کمانه مستقله و یا با مقترن وي دق بالمفهومیت ای لم يكن في فهمه محتاج الى ذم نو دا بیا اسم ده ان لم يقترن كمقترن نو تر یو د ازمنه ثلاثه پوری او کلمه ده کله کمقترن نو تر یو د ازمنه یعنی کلمه معنا فعل او کچرته معنا مستقله نه ودی ته ادات وای په غرب د میزانینو کې او حرف ورته وای په اصطلاح د نحویانو کې مولانا صاحب دی ادات ولې ورته وای منطقيان وای ځکه ادات الی ته وای څه ته وای اعلی او اعلی غیر مقصود وي دلته دا غیر مقصود صحیح شو مولانا صاحب او غنور حرف ورته وای حرف طرف ته وای او دام په طرف د مقصود کې واقع کیږي نو مسند واقع کیږي نو مسند الیه اعلم انه دا وس د په اعتراض کې چې ښا منطقيان کلمه ورته وای او نحویان څه ورته وای فعل نو دا دواړه به یو شی وي دی وای نه 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 څوک دا خبره چې کوي هغه ثوابي ته نه ده رسېدلی دا خطا ده ثوابي ته به کوم یو رسېږي چې وای چې فعل عام ده او کلمه خاص ده چېرته چې کلمه په نزد منطقیانو وي فعل په نزد نحویانو وي لکه یضربو چې دا چې کله مشتمل په ضمیر نه وي ښه په کوم وخت کې او چې مشتمل په چا باندې وي لکه زیدون یضربو زیدون مبتدا ده یضربو فعل ده ضمیر مستتر غیر فاعل دا خو بیا مولانا صاحب فعل ده او کلمه نه ده ځکه بیا خو مرکب شو خو په نزد نحاتو باندې یضربو راواخله خو ضمیر چې پکې نه وي نو دا هم کلمه ده د چا په نسبت باندې منطقيان ولې کلمه ده ځکه مفرد ده کنه جز د لفظ او د نحاتو په نسبت باندې فعل ده ولې فعل ده ځکه فعل دغه په نسبت باندې چاته وایي چې په دې کې تصرف کیږي او په دې کې هم تصرف کیږي چا کې تصرف کیږي او وایا وسو او بل مقترن هم د تریو دي ازمنه ثلاثه او پاتې شو اضربو تضربو نضربو اضربو تضربو اضربو که اضربو اضربو تضربو نضربو نو دغه درې چې کوم دي دا افعال دي په نسبت چا باندې نحات باندې خو کلمه افعال په نسبت نحات ولې دي وای ځکه تصرف پکې کیږي بل دا چې مقترن دي تر یو دي زمونه ثلاثه بل ولا غد خو په نسبت منطقيانو باندې ولې نشي ورته ویلی وای ځکه دلته جز د لفظ دلالت په جز د معنا باندې کوي ولې تا په مسند الیه دلالت کوي په اضربو کې حمزه دلالت په مسند الیه کوي نضربو کې نون دلالت په مسند الیه کوي او ضربا دلالت په مسند باندې کوي نو جز د لفظ د کوي نو په نسبت منطقيانو باندې کلمه نشي ورته ویلی او د نحات په نسبت باندې فعل ویلی شي ورته تاسو پوهیږئ که نه پوهیږئ خبر باندې پوه شوئ بالکل پوه شوئ اسی خبره درته کومه تاسې ته وایم داسې لیک ماته ګورئ د نحاتو په نسبت باندې خو دا فعل او حرف او اسم دا اقسام د کلمې دي او ماخوذ په تعریف د کلمې کې افراد ده او دې کې افراد نشته ولې تی په مسند الیه دلالت کوي اضربو کې حمزه په مسند الیه دلالت کوي په نضربو کې نون دلالت مسند الیه باندې کوي او ضربا دلالت په چا باندې کوي مسند
کومه دا خو مرکب شو پوه نه شوې لکه چې فعل اسم حرف په نسبت د نحاتو باندې دا اقسام د کلمې نه دي او ماخوذ په تعریف د کلمې کې افراد ده نو دا مفرد شو نو څنګه دغه په نسبت باندې مفرد ده د منطقيانو په نسبت باندې نو دا اضرب تضرب نضرب المفرد نه ووتل له کلمې نه ووتل دغه په نسبت باندې او نو کلمه نو شو او د نحاتو په نسبت باندې فعل شو نو فعل خو دغه په نسبت باندې څه ده مفرد ده سوال پوه نه شوې لکه چې نو تاسې ماته ګورئ نحات بحث د لفظ نه کوي نحات د چا نه بحث کوي او منطقيان بحث دي هغه معنا ته ګوري چې مسند او مسند دی خو معانی دي او نحات ته خدای مسند دی ته ګوري که لفظ ته ګوري هلکه په لفظ باندې څه دلیل لري و یو اعراب په جاری شوی په اضربو تضربو نضربو کې یو اعراب ده که نه په تا او په حمزه باندې ځان ته اعراب ده ځان ته اعراب نشته نو اعراب په ټولو کې یو اعراب ده نو چې یو اعراب شو نو مولانا صاحب د دې په نسبت باندې مفرد شو او دغه نو د مناطقو په نسبت باندې مرکب شو ما ته مولانا صاحب په دې باندې پوه شوئ ما څه درته ویلي مولانا صاحب نو د دې په نسبت باندې فعل ده د چا په نسبت د نحاتو اگر که صحیح ده منمه د نحاتو په نسبت باندې فعل هم قسم د کلمې ده او ماخوذ په تعریف د کلمې کې افراد ده نو ټیک ده یضربو مفرد ده د نحاتو په نسبت باندې اضربو تضربو نضربو ټول د دې په نسبت باندې مفرد دي د چا په نسبت نحاتو خو دوی چونکې بحث د چا نه کوي د لفظ نه او په الفاظ په لفظ کې یو اعراب په جاری شوی ده نو ځکه دی مفرد شو او کلمه شو او هغه لفظ ته نه ګوري چا ته ګوري او د معنا په اعتبار باندې حکایت راځي پکې په هغه کې احتمال د صدق او دی کذب راځي پکې مسند او مسند الیه راځي نو دغه په نسبت باندې مفرد نه وتلی دي هغه په مرکب کې داخلي پوه نه شوئ بیا ووایم پوه شوئ نو مطلوب څه شی سو نحات چا ته ګوري لفظ ته ګوري او منطقيان چا ته ګوري شابه نو دی وایي بنظم نو دی وایي اعلم انه قد ظن بعضهم بعض ګمان کړی ده چې کلمه په نسبت میزانیانو باندې هي ما یسمى هغه شی ده چې مسما کی بعینه هغه شی ده چې مسما کی په علم نحو کې بالفعل په فعل سره نحات چې فعل ورته وایي نو کلمه بعینه هغه ده خدای وایي وليس هذا الظن بصواب دا ځوان ولې وای په ان الفعل اعم من الكلمه فعل په نسبت نحات باندې دا خو د کلمې نه اعم مطلق ده او کلمه اخص مطلق ده دلیل الا ترى تنغوري دلیل تنویر پیش کړي چې لك اضرب تضرب نضرب امثاله دي د امثال د اضرب د نضرب امثال تضرب ده کن یا تصنیف کې راوخ فعل عند النحات دا ټول پیل دی په نسبت نحات باندې وليس بكلمه دا کلمه نه د په نسبت چا باندې منطقيان باندې ولې لان الكلمه من اقسام المفرد او اضرب تضرب پلان ليس بمفرد بل مرکب ولې ځکه جز د لفظ دلالت په جز د معنا باندې کوي شتا دلالت په مسند الیه کوي حمزه په مسند الیه نون په مسند الیه ضربه په مسند ولې حمزه دلالت په متکلم په مسند الیه کوي او ضربه په معنا د حدث او مسند باندې دلالت کوي د ماته ګور یو تقسیم په مفرد کې په اعتبار د چا سره په اعتبار د استقلال او د عدم استقلال سره دا تقسیم چې دی کوي هغه په اعتبار د چا سره کوي یار بس دی یار نه پوهېږم چې او که نه هغه د تکلیف ته راته